الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو، الله تبارک و تعالی دی میاشتې ته څه کوم فضایل او فضیلتونه ورکړي دي. نور فضایل سره سره یو فضیلت دی میاشتې ته الله په دې بنیاد باندې هم ورکړی ده چې په دې میاشتې کې لیلة القدر ده. لیلة القدر دې شپې ته په څه بنیاد باندې ویل کېږي؟ لیلة القدر ځکه ورته ویل کېږي څه قدر یې ویل کېږي اندازې ته. په دې شپې کې الله تبارک و تعالی د خلکو رزقونو اندازه کوي، د خلکو د عمرونو اندازه کوي چې په دې کال کې به څوک وفات کېږي او څوک پیدا کېږي. د دې سړي به څومره رزق وي، د دې سړي به څومره رزق وي، د دې اندازه په دې شپې کې کېږي. نو دې دوی ته لیلة القدر ویل کېږي. او یا قدر په معنی د عظمت سره. نو لیلة القدر ځکه ویل کېږي چې دا د عظمت والا شپه ده، دا د فضیلت والا شپه ده. دی امت الله تبارک و تعالی کم عمرونه ورکړي دي، عمرونه یې کم دي. مخکینی کم امتونه ډیر ډیر عمرونه وو، 500 کاله 800 کاله 1200 کاله، دا به د هغوی عمرونه. دی امت الله تبارک و تعالی عمرونه کم ورکړي دي. په دې بنیاد باندې به طور انعام دغه یوه شپه دی امت ته الله تبارک و تعالی ور نصیب کړله چې په دې شپې کې عبادت وکړه، دومره دومره ثواب تا ته میلاویږي. یو روایت کې راځي، ابن ابي حاتم رحمه الله نقل کوي یو حدیث چې د هغې خلاصه دا ده. یو ځل نبي علیه السلام د بني اسرائیلو 4 کسانو تذکره وکړله او دا یې وفرمایل چې دې 4 کسانو اتیا کاله عبادت د الله کړی ده، 80 سال عبادت دوی کړی ده. صحابه کرام عرض کړل یا رسول الله هغوی عمرونه خو زیات وو، اتیا کاله عبادت هغوی وکړل، مونږ عمرونه خو ډېر کم دي. دوی څومره خوش قسمته وو، اتیا کاله عبادت دوی کړی ده. کله تعجب یې وکړلو، الله تبارک و تعالی جبرائیل امین راولېږلو او دغه صورت نازل کړلو، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. تاسو ته ما یوه شپه درکړې ده لیلة القدر، په دې کې تا عبادت وکړلو، د دې عبادت د 1000 میاشتو نه هم زیات ده. د 1000 میاشتو نه څه کله ته کلونه جوړوې نو دینه جوړیږي 83 کاله 4 میاشتې، 83 کاله 4 میاشتې ورنه جوړیږي. دوی چونکې تعجب په 80 کالو باندې کړو، الله تبارک و تعالی یوه شپه دې امت ته، دا د دغې امت خصوصیت ده، دغه یوه شپه الله ما او تا ته نصیب کړله دې امت ته چې که د هغوی عمرونه زیات وو، 80 کاله هغوی عبادت کړې ده، 80 کاله عمر ما ورکړی. تاسو ته 80 کاله عمر نه ده درکړی، تاسو ته صرف یوه شپه زه درکوم، په هغې یوې شپې کې عبادت ته وکړه، 1000 میاشتو نه زیات عبادت ثواب زه تا ته در نصیب کړم. او 1000 میاشتو نه 83 کاله 4 میاشتې هغه جوړېږي. تاسو اندازه ولګوئ چې دې امت باندې الله څومره لوی احسان کړی دی. الله څه چاته 80 کاله عمر ورکړي، عبادت به کوي یا به نه کوي؟ دې شپې کې ته روچت شه، الله عبادت ته وکړه، د 83 کاله 4 میاشتو د عبادت برابر ثواب الله تبارک و تعالی تا ته نصیب کړي. دومره د عزت او د عظمت والا میاشت ده. دا داسې یوه شپه ده چې الله تبارک و تعالی خاص تجلی فرمایي سمای دنیا باندې په دې شپې کې. په دې شپې کې ځمکې باندې الله تبارک و تعالی کثیر تعداد کې ملایکې هغه نازلوي. دا هغه شپه ده چې په دې شپې کې الله تبارک و تعالی لوح محفوظ نه سمای دنیا ته قرآن پاک اکبارګي نازل کړی ده. دا هغه شپه ده چې په دې کې الله تبارک و تعالی ملایکې پیدا کړي دي. دا هغه شپه ده چې په دې شپې کې الله تبارک و تعالی د آدم علیه السلام کومه ماده ده، کومه خاوره دغه په دې شپې کې الله تبارک و تعالی جمع کړي وه.
دا هغه شپه ده چې په دې شپې کې الله تبارک وتعالی جنت کې ونې لګولې دي په دغه شپې کې او د دې شپې کې عبادت د هغې ثواب د نورو شپو په نسبت سره د دې ثواب هم ډېر زیات ده یوه شپه عبادت د 83 کاله 4 میاشتو عبادت نه هغه بهتر ده دا شپه دا کومه یوه شپه ده په دې کې د علماو اختلاف ته مختلف قسمه احادیث رغلي دي بعضې علما کرام فرمایي وی دغه شپه دا په ټول کال کې یوه شپه ده ټول کال کې یوه شپه ده همدغه وجه د علما کرام فرمایي من لم يعرف قدر الليله لم يعرف ليله القدر چا سره د شپې احترام نه وي هغه سره د ليله القدر احترام هم نشته معنا دا ده چې کوم انسان سره د هر شپې قدر وي احترام وي او په هر شپې کې دا د الله عبادت کوي دې ته به ليله القدر خامخا نصیب کېږي بعضې علما فرمایي وي کال کې دغه یوه شپه ده هېڅ پته نه لګېږي تعین یې نشته دویم قول دا ده چې دا د رمضان مبارک میاشتې کې دغه شپه ده په اولې عشرې کې په دویمې عشرې کې په درېیمې عشرې کې څه کمې عشرې کې مې خو یوه شپه ده او درېیم قول دا ده چې دغه شپه دا د رمضان په اخرنۍ عشرې کې ده خو طاق شپو کې ده 21مه شپه 23مه شپه 25مه شپه 28مه شپه او 29مه شپه په دې شپو کې دغه ليله القدر ده بلکې بعضې علما کرام فرمایي قسم هم خوري په دې باندې چې دغه شپه د ليله القدر ولا دا 28م شپه ده 28م شپه داسې شپه ده چې دا د ليله القدر ولا ده او په دې کې چې عبادت وکړلو نو الله تبارک وتعالی به د زرو میاشتو نه بهتر ثواب هغه ور نصیب کړي ما او تا ته څه پکار ده ما او تا ته پکار ده چې دغه کوم اخرنۍ عشره ده دغه اخرنۍ عشره ټوله په عبادت کې تېره کړو بس اوس پرې هم څه کړي دي شپې وخت اوده کېږو یا سره اوده کېږو نه غونډه شپه عبادت کوو او کم خوش قسمته معتکفین دي نو هغه خو ډېر خوش قسمته دي هغوی ته دغه موقع ور نصیب کېږي دې طرف ته هم سترګې وغړولې ډېر زړه م خفه شولو قاري هدایت خان صاحب استاد محترم په هر کال به دې ځای کې اعتکاف ته کېناستو نن هغه په دې ځای کې نشته الله د هغه په مزار باندې خپل شان مطابق انوارات او برکات نازل کړي هغه بچو باندې د الله تبارک وتعالی برکات نصیب کړي هغه بچو خپل هم شوق او ما ورته مې ګورې دا استاد ولا مو استاد ولا قاری سی ولا کم زیاده خځه خلی پرې نه کېدی الله دې هغې ته توفیق هم ورنصیب کړي اجر ورنصیب کړي هغه ځای به جوړ کړی دی انشاءالله اعتکاف ته هغه هم کینې د څومره معتکفین دي الله ټولو ته اجرونه ورنصیب کړي ځکه معتکفین دي هغوی ته الله تبارک وتعالی دغه موقع ډېره ښایسته طریقې سره ورنصیب کوي اوس ورته وګورئ عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان تاسو تلاش کړئ ليله القدر د رمضان په اخرنی عشرې په وترو کې کم طاق شپې دي هغې کې تاسو دغه طلب کړئ وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال عبد الله بن عمر سے روایت فرمائی ان رجال من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وچ صحابه کرام داسیو ورو ليله القدر في المنام في السبع الاواخر دوی ته په خوب کې ليله القدر او خدای شولو صدا د رمضان په اخرنی وشپو کې ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل ارا بذكورم برؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر تاسو کوم خوبونه دی هغه متفق دي د رمضان په اخرنی وشپو باندې فمن كان متحريها څوک څه تلاش کوي ليله القدر فليتحرى في السبع الاواخر دوی د تلاش کی د رمضان په اخرنی وشپو کې دینه کمه مراد دي و درويشتم شپه څلرويشتم پنځويشتم شپږويشتم اوويشتم اتهويشتم انويشتم دغه شپې ورنه مراد تاسو ته مختلف اقوال راغلي دي یو قول دا هم ده عبد الله بن عباس فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایلی دي التمسوها في العشر الاواخر من رمضان تاسو طلب کئ ليله القدر په اخرنی لشپو کې من رمضان د رمضان ليله القدر في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى اذا ليله القدر دا ذکر د رمضان انش په پاتې شي نو بیا دا شپه تاسو ليله القدر طلب کوئ رمضان کې سانش په پاتې شي نو دا یو وشتم شپه وي څو وش په پاتې شي په رمضان کې نو دا درويشتم شپه ده څه 15 شپې پاتې شي نو دا 15 شپه ده نو درويشتم
21 23 25 باندې تاسو دغه طلب کوئ. او بل روایت کې راځي هغه اوږد روایت هغه حاصل هم دغه ده چې 21 شپه ده 21 په دې باندې تاسو ليله القدر هغه طلب کوئ. ما بقیه کوم روایت ان شاء الله هغه بیا وایم. خو دې سره سره یو بل ضروري خبره کوم. سمرګرو ما ته وویل په رمضان کې دغه کوم نوجوانان دي بچی دي دوی دغه یو گیم راوتلی د PUBG ورته ما ته خو پته هم نشته نور باندې خبر یم څه دي او څه نه دي. خو به هر حال ډېر زیات مشهور ده نامه یې ډېره واورو د PUBG گیم دا نوجوانان کوي. او ما تپوس ورنه وکړو چې په دې کې څه خبره وي. په دې کې ویشتل راویشتل وي او کعبې شریفې کوټه وي او هغه ورباندې څه الله خولې باندې الفاظ نه راځي چې په هغه باندې فایرنګ وشي نو نمبر یې تا ته زیاتېږي. همدارنګې بوت وي بوت ته سجده وکړې تا ته نمبر یې زیات میلوېږي. نو داسې قسمه دغه گیم ده. نور نه خو زه خبر نه یم خو د دوه خبرې ما ته څه وشولې ډېر مزره خفه شول. دا یهود او نصارا د نوې نسل دا په مختلفو طریقو سره تباه کوي او د قیامت علامو کې هم همدغه ده څه داسې طریقې سره فوجونه به راشي او کعبه شریفه هغه به څه کله ختمه کړي نو دې سره دغه دنیا به ورانه شي. نو د کعبې کوم اهمیت مو تاسو په ذهن کې دا د دغې وبسلو دپاره او د شرک بت ته سجدې کولو نه مسلمانان کمې طریقې سره کرکه کوي دغه کرکې ختمولو دپاره دوی داسې قسمه بیا حربي استعمالوي. یاد وساتئ سجده کول غیر الله ته دا شرک ده او کفر ده. دې د وجې نه که یو سړی پوهېده په دې باندې مثال طور سره دغه بت ته او بت ته سجده کوم په خپل اختیار یې کوي نو زه په خپل اختیار باندې ته بت ته سجده کوي غیر الله ته پوه یم په دې باندې نو دې سړي په کفر او شرک خو بیا څه پاتې نه دي. العیاذ بالله. دویم کعبه شریفه په هغې باندې فایر قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي لا تحلوا شعائر الله د الله کوم خاص نښې دي د دې سپکوی تاسو مه کوئ. شاعر الله نه څه مراد دي؟ شاه ولی الله رحمه الله فرموي شاعر الله دا څلور شیان دي رسول الله کتاب الله صلات الله بیت الله. الله رسول دا شاعر الله نه ده دې سپکوی به نه کوي. کتاب الله قرآن پاک دا د الله شاعر الله نه سپکوی به نه کوي. صلات الله المنز دا شاعر الله نه دې سپکوی به نه کوي. بیت الله کعبه شریفه دا د الله خاص نه خود دین نه ده حدیث په کوي به هم نه کوي. حتی کې علما کرام فرمایي کله چې ته کینې نو کعبې شریفې طرف ته بخپې نه وږدی دومره لوی ادب د بیت الله شریف ته کوي. او چې کله ته توکاڼې ولې نو کعبې شریفې قبلې طرف ته به توکاڼې ته نه اچوې کس طرف ته به توکاڼې واچوې. تاسو دین اندازه ولګوئ چې د بیت الله څومره عظمت ده او بیا ته ولګي چې په خپل اختیار باندې خپله ګوري دغه چې دا کعبه شریفه ده بیا ته په هغه باندې فایر کوي. الله اکبر. العیاذ بالله. الله د مو تاسو ټولو ته دینه پناه نصیب کړي. از برای خدا څومره نوجوانان دي ما ته چا ویلې مسافرو کې ډېر زیات مبتلا دي ډیوټي وکړي ډیوټي نه راشي به دې کې هم ته بیا ناست دي. ما درخواست تاسو ته دا ده ډېره خطرناکه خبره ده. ما ته چونکې د دې تفصیلاتو نوره پته نشته خو دغه دوی خبرې ما ته مخې ته شولې والله ولم نور کې څه دي دوو خبرو په وجې باندې دا دومره خطرناکې خبرې دي چې سړی په ځان باندې پوه نه ایمان نه لاس وینځي کفر طرف ته ووځي شرک طرف ته ووځي. دې د وجې نه نوجوانانو په خدمت کې ما دغه درخواست ده مسلمانانو په خدمت کې ما دغه درخواست ده مسافرو په خدمت کې ما دغه درخواست ده چې ګورې دې شي نه ځان وساتئ او که چا کړی وي صدق دې سره توبه وباسئ او کلمه ووایه او آینده دپاره عزم وکړئ چې دغه کار بیا زه نه کوم. ما بعد داسې خو نه وي چې دغه کیل کیل به څه وي چې خپل ایمان نه ورکې خلاص شو چې څومره هم مخې ته نیک اعمال مو کړي هغه ټول نیک اعمال مو ضایع شي. الله تبارک وتعالی مو تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. په مدرسې ولا رغلي دي تاسو نه تعاون مطالبه کوي بار به چادر اچولې وي भरपूर طریقې سره تعاون وکړي اخلاص سره دعا وکړي الله د څه سمولو ته قبول او منظور کړي. په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. بدو اعمالو نم اوساتي الله گمراهی نه موساتي يهودیت او نصرانیت نه موساتي هغه د علاقار جوړېدو نم ته وساتل کړي. الله امر وجه تراوی طاعت او عبادت قبول او منظور کړي. ټول مسلمانانو طاعت او عبادت قبول کړي. مو تاسو حقدارانو فاطمه مردگان اسلام او فاطمه ټولو ته بخنه وکي حاضر ټولې جامع باندې رحم وکي. الله دین او جوانانو عمرونو کې برکت واچي دین خادمان وګرځي د قوم او د ملت خادمان وګرځي مور پلار ته پر دنیا او آخرت کې ذریعہ د نجات ذریعہ د فخر وګرځي حکم مشران د سپینګری دي عمرونو کې برکت واچي عافیت او صحت له ژوندۍ نصیب کړي. اے الله مو تاسو څومره پریشانې دي ټولې په خوشاله باندې بدلې کړي شری مقاصد غیب نه تر سره کړي. رمضان کې رمضان نمخ کې څومره مړی شوی دي مو تاسو حقدارانو فاتح ټولو
ته بخنه وکي ایمو ولدا صاحب بیمار ده دعا ورته کله صحت نصیب کی وللاړو ته درو ګرځول کی چا کورونه کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي ټول ته بخنه وکي متکفین اراده کړی د الله قبول اعتکافونو کې نصیب وکي الله مټولو ناراضي شي وفید امر الى الله ان الله بصیر